د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژورې ته راغلاست. مخکې توقع دا وه چې جنرال صاحب دوستم تیر دوشنبې راشي، لیکن هغه وخت رانغه ویل کېدل چې پوره توافق لا نه و شوی، خو اوس حکومت ومنله چې سبا ته یعنې د یکشنبې په ورځ مازدیګر به جنرال صاحب دوستم دلته راځي. د رئیس جمهور د دفتر لخوا چې څه ویل شوي دي هغه همدغسې دي چې دی به راځي، په یو ځانګړو تشریفاتو به خپل دفتر ته ورځي او هلته به د معاون د رئیس جمهور د معاون په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي، بیا به یې پیل کوي. کومه حقوقي دعوه چې د ایس چي په ارتباط باندې هغه به نو عدلي او قضایي ارګانونه چې دي هغه ورته رسیدګي کوي، او قیصري لا نه ده خوشو شوی، او هغه به د رئیس جمهوري دفتر خو وایي چې قیصري خو نه ده خوشو شوی، خو نور دغسې کسان چې دي هغه به نیول کېږي. آیا په رښتیا همدغسې قصه ده؟ که داسې وي بیا نو د جنرال دوستم راتګ څه معنا لري په دغه شرایطو باندې، که بل څه وي نو هغه څه دي، په دې باندې بحث کوو. او دغه دومره جنجال چې وشو، مختلف هڅې وشوې، جنرال صاحب دوستم دې ته مجبور کړی شو چې بهر ته لاړ شي، بیا نه پرېښودل کېده چې د طیارې د پرواز مخه نیول کېدله، پرېنښود میدان هوایي کې پرواز کښته شي، او د هغه نه وروسته دا اوس واقع کېږي. د دې علت څه دی؟ حکومت بیرته مجبور شو چې جنرال صاحب دوستم چې هېواد نه بهر ایستی او په یو شکل تبعید کړی و هغه بیرته راولي. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ډاکټر صاحب محمد یونس طغرا صاحب د جنبش په استازیتوب دلته تشریف لري، زموږ بل ملګری دی ښاغلی ادریس تانکزی سیاسي چارو شنونکی، او زموږ درې ملګری دی ښاغلی عبدالشکور دادرس حقوقي چارو کارپو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. جناب طغرا صاحب، چگونه توافقی صورت گرفته؟ آنچنان که دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگه جنرال صاحب دوستم فردا بخیر تشریف میارن و استقبال میشه و به شکل رسمی کار خود آغاز میکنن، لیکن مسئله قیصری به جای خود میمانه و همچنان دعوی حقوقی که بالای جنرال صاحب وجود داره اون به جای خود است. چگونه است که بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز و بینندگان محترم کابل نیوز. آمدن جنرال صاحب دوستم در کشورش این حق مسلمش است. اول من حیث یک شهروند افغانستان و دوم من حیث معاون اول ریاست جمهوری که با آرای میلیونی مردم در او کرسی رسیدن. ولی جلوش گرفته شده، یعنی جنرال صاحب کوشش کرد چند مرتبه که بیان به وطن خود، لیکن جلوش گرفته شد. بله، خب بیش از یک سال میشه جنرال صاحب در خارج از کشور قرار دارن و ما هر آنچه کلمه تبعید اگر استفاده نکنیم هم از لحاظ تکنیکی امور رقم مانا میداد، به خاطر که حکومت حلقات ارگ برای جنرال صاحب اجازه آمدن نمیدادن تا که موضوع گرفتاری نظام الدین قیصری صورت گرفت و او هم به شکل صورت گرفت که کماندو پوش ها، ما کماندو نمیگم، کماندو پوش ها رفتن و اختطاف کردن این قماندانی که در مقابل تروریسم و دهشت افغانی ایستاد بود، اساکرش کشتن، دست بسته کشتن و اشکنجه کردن. این بود که خشم مردم بالا برد و مردم از 20 روز به این طرف در خیابانها دادخواهی میکنن و بیش از 16 ولایت افغانستان شاهد این تظاهرات شد. آره وضعیت، آره این تظاهرات ختم خواهد شد، مردم با آمدن جنرال صاحب دوستم دوباره به خانه خود بخواد برگشتن، در حالی که دوسیه اشتی وجود داره و گرفتاری قیصری همچنان ادامه داره. تظاهرات مردم با قضیه ایشچی ربطی نداره، مردم به سطوح آمده بود، مشکلات که در ناامنی هایی که در تمام افغانستان و بخصوص در صفات شمال ادامه داره روز به روز بیشتر و عمیق‌تر شد، فاصله بین ملت و دولت روز به روز زیادتر شد و در اول حکومت مظاهرات بعد از گرفتاری قیصری شروع شد. بله. و قیصری گرفتار است حالیم.
گرفتاری قیصاری طبعا که برای مردم ولایت فاریاب اهمیت داشت، به خاطر که قیصاری یگانه قلعه بود که جان خود را سپر کرده بود، خودش و افرادش، من حیث یک قماندان نیروهای خیزش مردمی فاریاب ولسوالی قیصار در مقابل طالبا و دهشت افغانی میرزمید. از او خاطر مردم با گرفتاری قیصاری در ولایت فاریاب احساس کردند که آخرین قلعهشان که از او حراست و حفاظت میکنه از بین رفت. پس گرفتاری قیصاری به می خاطر بود حفاظت در مقابل کی؟ خطری که مثلا طالب و داعش وجود داره در شمال؟ طالب و داعش داره روز به روز در شمال افغانستان قوی میشه و 14 ولسوالی ولایت فاریاب 11 تاش در کنترل دولت نیست و 3 تاش هم تنها مرکز ولسوالی ها در کنترل دولت است. 1.5 سال پیش وقتی که معاون صاحب اول ریاست جمهوری در افغانستان حضور داشتن، طالبان تنها موتورسیکل سوار با 1 میل کلاشینکوف بیش نبودن، ولی امروز در نبود جنرال دوستم طالبان با همویهای امریکایی با سلاح و مهمات تمام شهرها را در کنترل خود دارن و در شمال تماما حکومت طالبان در بیشترین جایا حکم فرما می باشه. یعنی نتیجه غیاب جنرال صاحب دوستم بعد 11 ولسوالی فاریاب به دست طالبان است. بله. پس این تمام بازی آیا به خاطر بظاهر خود گفته میشه که قیصاری چون تابع حکومت نبود و زورگوی بود و اخطار داده بود و جنرالای اردوی ملی و پلیس ملی اخطار مرگ داده بود، به این خاطر اصلاح شد؟ ما به این معتقد نیستم. قیصاری جز سیستم بود. قیصاری معاش باتش از طرف دولت مرکزی که مربوط به امنیت ملی میشه، نیروهای خیزش مردمی در مقابل توریسم، طالب و داعش ایستادگی میکرد. و درست است که قیصاری در اثنای یک جلسه که در ولایت داشتن در حضور والی قماندان قلاردو نیروهای دولتی را به شرط تهدید کرد و هم طوری بود که جان خودشان در خطر بود، جان افرادشان در خطر بود و نیروهای دولتی عساکر ما تحت محاصره قرار داشتن و هیچ نیروی نه از مرکز نه از ولایت برای حمایت از او رفت. و وقتی که یک انسان جانش در خطر باشه، اولادایش هر روز کشته شوه، طبعا که میگه اگر امیر رقم باشه شما اگر از ما حمایت نکنین من شما را میکشم. از چی احساس خطر میکرد؟ از طالب و داعش که هر روز داره در نزدیک شهر میمنه در ولایت فاریاب نزدیک میشن که میمنه چندین بار در آستانه سقوط بود که نزدیک بود سقوط بکنه. اون رقم که قندوز 2 بار سقوط کرد، پروژه هایی بودن که باید میمنه هم سقوط بکنه. یعنی قیصاری احساس خطر میکرد که طالب و داعش با همکاری نیروهای امنیتی پوستا را سقوط میده؟ بله، چون کسی به داد نیروهای امنیتی در محل نمی رسید. قیصاری بارها وقتی که نیروهای از یا کمین میخوردن و یا محاصره میشدن از حکومت مرکزی و حکومت محلی کمک میخواست که هیچ گونه کمکی صورت نمیگرفت و در جلسه هم اگر شما گوش کنین تنها گپای قیصاری بازتاب یافت که تهدید گونه معلوم شد، ولی اونجا قماندان لوا و قماندان که در ولایت حضور داشت و صریحاً گفتن که ما حق یک فیر حتی نداریم. مرکز برای ما میگه که شما حمله نکنین، فیر نکنین، ما هیچ کاری کرده نمیتونیم. حق فیر سر طالب و داعش نداشتن. سر از این پس هم صحبت میکنیم که په طالب و داعش د فیر حق نلري، نو د څنګه قصه ده. لیکن پر ترتیب ستانکزی صاحب قیصری ونیول شو حکومت د خوانه او داغه نه مخکې جنرال صاحب دوستم مجبور شو چې ترکیه ته لاړ شي او تبعید شي په ترتیب باندې. داغه نه وروسته مظاهره شروع شولې او د مظاهرو په نتیجه کې معاون د رئیس جمهور د ادرسه بیمنی وکړي مني، خو معاون د رئیس جمهور ورغه الته خبرې وکړلې او بیرته جنرال دوستم ته زمينه مساعده شول چې دلته راشي. دا ټول کار په دې عنوان شو چې موږ ټوپک سالاران او محلي زورمندان نور رئیس جمهور په ډېر تم تراق ویل چې نور محلي زورواکان نه منم. نو اوس ښکاري چې بیرته مني، ځکه جنرال دوستم خو د قیصري مشر دی. نو جنرال دوستم چې مني خو قیصري خو وړه خبره ده.
نو د دې اغیز څنګه ارزوي دا خبره؟ ستاسو معزز مېلمنو په اجازه وخت مو په خیر. ځواک صاحب موږ پښتو کې یو متل لرو وایي چې کوږ بار تر منزله نه رسیږي. هدف مې د کوږ بار نه اول د ملي وحدت حکومت ایجاد و چې د ارزښتونو د قوانینو خلاف دا حکومت جوړ سو او خارجیانو ته مو ټول هګۍ په یو سطل کې واچوي ورمو کې چې هر څه به کوي په دې ملک کې وکړي. یو دوهم دا دی چې جنرال صاحب دوستم ولسمشر غني تر هر چا ډېر ښه پېژندل. په 2009 کې د ده پر ضد یې مقالې هم لیکلي وو. د ده خوبیانې د ده بدیانې تاسو ته ټول معلوم وو. نو تاسو به اول پر دې باندې فکر کړی وای کله چې رایې ته مو ضرورت درلودل د ازبکو رایو اعتبار ته نو جنرال صاحب دوستم ستاسو لومړی معاون و. خو کله چې تاسو قدرت ته ورسېدلست بیا جنرال صاحب دوستم په یو ټوپک سالار تبدیل سو. اصلي بس جناب زواک صاحب دا دی چې موږ خارجیان ته ډېر بې فرهنګه او ډېر وحشي ملت ته معرفي سو. زه په دې شی ځورېږم که ستاسو یاد وي عین کار د کرزي صاحب په حکومت کې هم اوس، اما هغه وخت سیاسي مشرتابه دا قضیه سره سړه کړه. دلیل دا و چې که دا موضوع پورته سي نړیوالو ته به افغانان داسې وحشي قوم معرفي سي. دا ځلې هم ګورئ کله چې زه خارج ته ځم له دې وطن نه وځم افغان یم. کله چې جنرال صاحب دوستم وځي هغه هم د افغان په نوم دی. کله چې یونس صاحب وځي استاد وځي تاسو وایي موږ تاسو د افغانانو په نوم پیژنو. او چې هلته وایي چې افغانستان وایي او هغه مملکت خارجیان چې طالبان پکې کېدی انتحاري کېږي فساد کېږي. اوس بیا دام درته وایي په ډېر بخښنه او هغه افغانستان چې د سپین ږیرو سره یې لواطت کېږي. تاسو نړیوالو ته د خارجیانو په غوښتنه افغانان یو بې فرهنګه یو وحشي قوم معرفي کوي. هغوی به دا وایي چې د دوی لومړی معاون د یو سپین ږیري سره داسې کولی سي د دوی به نور خلک څنګه وي. تاسو تر هر څه مخکې د افغانستان غرور او وقار تر پښو لاندې کړی دی. هم دغه دوسیه درشلله که بدنامي وکړ څه هغه خو بالاخره افغانستان او د هغه په خوا کې د تبعید شو لیکن اوس بیرته راوستل شو. که جنرال دوستم بد سړی و او په مغه خاطر تبعید شو او په مغه خاطر کوشش وکړ چې صحنې نه لري شي نو وسه وشل چې د خښو بیرته راوستم. دوام بس دغه جناب زواک صاحب چې پر قانون باندې دلته ملاندې وال کېږي. اگر چې خبرې د قانونیت کېږي خبرې د مشروعیت کېږي خو هر ورځ تاسو ګوري چې د همدغه حکومت د خوا بدبختانه قانون تر پښو لاندې کېږي. که جنرال صاحب دوستم مجرم و څه چلند مور سره وکړي؟ آیا زموږ قوانین دا وایي چې مجرم د ترکیې ته واستول سي تبعید سي؟ که زموږ قوانین دا وایي چې هغې د محکمه سي او جرم معلوم سي؟ په اول ځل باندې چې عارض کېږي د جنرال صاحب دوستم نوم په دوسیه کې سته. په دویم ځل باندې د دوسیې سره تاسو نوم هم ایسته کوئ. اوس دلته اول مهمه بحث دا ده چې قانون تاسو د ځان په نفع باندې استفاده کوي. عینا قصه د رحمت الله نبیل په اړه به تاسو اورېدلي وي چې ممنوع الخروج و. ډاکټر صاحب عبدالله پشه په ننه ایستل او ول چې دا داسې سي هغه بیرته لغوه سو. نو په کوم اساس یو تاسو ممنوع الخروج کوئ بل ممنوع الدخول کول بیا په کوم اساس په کوم جرم دا بیرته تاسو لرې کوئ؟ پر دې باندې خو باید بحث وسي. او که مجرم و نو خو باید دلته محکمه سوی وای. دریم اساسي ستونزه په ارګ کې ده. هلته د امریکې او هلته د انګریزانو یو لوی جنجال او یو لوی مسابقه روانه ده. عموما هلته د کوشش دا کېږي بله ورځ شاید تاسو د امریکې او د انګلیسانو ترمنځ جنجال دی. د امریکې ټیم خواهد رئیس صاحب جمهور غني استازیتوب کوي د انګریزانو د خو جناب اتمر صاحب استازیتوب کوي. دوی دوه هلته خپل پالیسیانې لري. تاسو به ورمه ورځ د حشمت غني خبرې اورېدلې وي. هغه ټکي په ټکي اشاره وکړه او دا د حشمت غني خبرې نه و، دا اصل کې د اشرف غني خبرې دي چې هغه مخامخ مطبوعاتو ته نشي کولی. دغه تیر 4 کاله کې چې د قومونو په منځ کې جګړه ده بې اتفاقي رالل د جنرال دوستم قضیه اشچي غلاوې دغه ټول مسایل دا هلته ترسیم شوی دی. یعنی هلته په ار کې د لستونی ماران ناست دی. د هر څه د لستونی ماران هلته ناست دی. هلته دوی په رقابتونو کې په جنجالونو کې وطن دې حالت ته ورسول چې نن داعش تر هر وخت نه زیات قوي دی، نن طالب تر هر وخت نه زیات قوي. تاسو وګورئ د ننګرهار او د کابل لوی لار تړي په ساتونو باندې طالب په دې حالت ورسېدل. دلیل دا دی چې دلته موږ خپل منځي اختلافونه لرو او هغه اختلافونه د دې لپاره نه دي چې وطن په آباد کو. هغه اختلافونه د امریکایانو او د انګریزانو د ګټو لپاره دي. د امریکایانو د انګریزانو د ګټو لپاره دي. بله. نو دا څه چې په شمال کې وخت کېږي دا د داعش د بحث سره ارتباط لري. دغه وضعیت چې جنرال صاحب دوستم سره وشولو قیصري سره کېږي
د داعش د بحث سره ارتباط یقینا ځکه چې په اول ځل کې که ستاسو یاد وي جنرال صاحب دوستم ته دغه امنیت شورا آشه پیسې د تیلو پیسې د عملیاتو پیسې 300 میلیون افغانۍ وې چې ورته ومنل چې ته ورسه هلته عملیات وکړه. دا عملیات په اصل کې دته یو دام و، دوی ته دام کښېښول سو چې څنګه جنرال دوستم د شمال له صفاتو څخه د شمال له ولایتونو څخه لیل کړل سي سو چې هلته داعش قوي سي. او جنرال دوستم ډیر واضح وویل نخل په اینطوری که وطنا سرکای خیر به ما مانده دیگه کلش طالب داعش گرفته او حکومت به مردم دروغ میگه. نو کله چې در حال هغه حقایق بیان کړل نو طبعا جنرال دوستم باید داسې سرنوشت سره اخته وای. کله چې جنرال دوستم هلته په شمال کې د امریکایانو د پروژې مخ چې داعش ته نیسي نو تاسو فکر کوئ جنرال دوستم به امریکایان دلته پرېږدي چې بیا ژوند وکړي نو طبعا به دی تبعید کېږي. درست بدون خیر اوس نو څه قصه وشوله اوس نو بیرته راتګ اغېزه به څنګه په دې بیانو وروسته که تبعید په دې خاطر چې میدان داعش ته پاتې شي نو بیرته راتګ اغېزه به څنګه وي. د درس حکومت په خلاص اوس په هر شي چې خو دغه حکومت دی نو منې کې نه منې اجرایي رئیس دی او د اجرایي رئیس سره یو بل څوک شریف د رئیس جمهور په نامه یادېږي. آیا دا شکست خوړ په خپل لوبه کې او کنه لوبه هم دغه سره روانه ده په حقوقي لحاظ اول دا موضوع څنګه ارزوي تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ځواک صاحب تاسو ته درنو میلمنو ته د ټلویزیون اغلو شاغلو لیدونکو او اوریدونکو ته درناوی او سلامونه وړاندې کوم. خبره خو دا ده چې جناب ځواک صاحب دا چې هر یو اوس ادعا کوي چې زه څوک یم خو 2001 کال د مخ 2001 کال پر شاوخوا دلته یو حکومت دغه امریکایان و چې راغلل او کابل پورې د کابل نه تر جنوب پورې تر هر ځای پورې B-52 په ډیر بېرحمانه ډول سره بمبارد وکړي او پیاده نظام د دوی هغه کسان و چې اوس نظامی او سیاسي قدرت په خپل واک کې لري. ښه امریکایان خو تاج بخش دي که پرون یې د قدرت په نیولو کې را سره مرسته کول نو نن مې ولې خوا ورڅخه بده ده نو نن یې باید ومنم. که پرون مې ښه راتله ځینې چې راغلل په افغانستان کښې چې هر څه غوښتل کولې د شپې عملیات بمباردمان د روغتونونو وهل د خیراتونو وهل ټولو به لاسو پښې ورته خړپولي او ول ډېر عالي نور هم وکړي نو ولې مو په هغه وخت کې نه ویل چې دا غټ بمونه واچوي او تر دې لا غټ په دې خاطر چې د خلکو د وژلو وړ دي دا نه ټوریستان دي. زه د دوی څخه پوښتنه کوم چې د 2001 کال د مخه په افغانستان کې تاسو ټوریزم پیژاند؟ دا درسه صحیح خبره ده په خپل حال هغه ته وروسته راځو هغه بسته. لیکن اوس د فتن حکومت کمپاین شروع کړ رئیس جمهور په ډیر تم تراق ویل چې زورواکان نه منم اوس نه د برته زورواک مني که جنرال دوستم زورواکو قیصری زورواکو خو اوس ولې مني او کنه نو د عملیات اوس ګوره دلته کسان وژل شوي دي په دې څو ورځو مظاهراتو کې په میلیونونو ډالر تاوان رسیدلی د افغانستان ته په حقوقي لحاظ باندې دا خبره څنګه حکومت شکست وخوړ خپل د خبره څنګه اول خو زما ارزه دی چې د مخه مې هم کړی دی چې دغه حکومت دغه ریاست جمهوری زه به پوښتنه وکړم چې دا د ټاکنو په نتیجه کې منځته راغلی دی که د سیاسي وکړي که سیاسي وکړه د خو موږ په اساسي قانون کې نه لرو نو پس مشروعیت لري. یو بله خبره په هغې بحث نه کوم مالیه در نه اخلي که نه یو رازه مالیه خو دا اوس په کندوز کښې سړک په سر پولیس دی ودرېږي که نه دا اوس په کندوز کښې د برق پیسې طالبان اخلي خو هلته حکومت دی که نو خو بس خلاص راځئ چې پر دې باندې خبرو وکړو. زه په مشروعیت بحث نه کوم په حاکمیت بحث کوم. حاکمیت یې در باندې دی دغه حاکمیت چې اوس موجود دی دلته دغه څه چې یې وکړل دا یې یعنې ماتې وکړل په خپل عمل کې رئیس جمهور اشرف غنی رئیس جمهور د معاونین دا نو ټول اجرایي ریاست معاونان شنوار دا ټوله د یوې کشتۍ خلک دي په دې معنا چې ټوله
د یو سیاسي وکړې په نتیجه کې منځته راغلي. ارڅ خو دې زما وخت چې دوی ښه کتل او ښې ورته خندل، جان کیری راغی د دوی لاسونه پورته کړل. ولې زه د ټولو څخه پوښتنه کوم چې اوس ادعاوې لري چې تاسې ولې هغه وختونه چې جان کیری ته زما په داخلي امور کې ولې مداخله کوي؟ په دې معنا چې که معاون اول دی، که دوهم معاون دی، که د اجرایي ریاست خدای ورکړي، هغه ته خو بحث نه کوم. نه بخښنه غواړم، هغه ته خدای ورکړي. جان کیری نه اوس هم پوښتنه نه کوي، نه معاون اول پوښتنه کوي، نه دویم پوښتنه کوي، نه رئیس اجرایي پوښتنه کوي. رئیس اجرایي خو باید پوښتنه ونه کړي، ځکه خدای دته ورکړه. څنګه یې ورکړه؟ نه په اساسي قانون کې ځای لري او نه د افغانستان په هېڅ کې نه و. خو ښه خیر پر دې بس نه کو راځو، ستا سوال ته راځم، خو ته مې نه پرېږدې چې هغه ته ورسېږم. د یوې لحظې لپاره داسې فکر کوو چې دغه حکومت سره دی چې دا خبره صحیح نه ده، دا یو مشروع حکومت دی. د افغانستان ولسمشر څوک دی؟ محمد اشرف غني. دی د افغانستان د ولسمشر په حیث پیژنم، خو دا خو ومنل چې د یوې لحظې لپاره کله چې دی پیژنم نو دی د 4 مادې پر اساس واکونه هم لري. نو چې دی پیژنم د افغانستان محاکم هم پیژنم، چې دی پیژنم د افغانستان څارنوالي هم پیژنم. زورواکان خوستنو دا وطن اصلا زورواکانو خراب کړی دی، اصلا ناقانونه وسلوالو خراب کړی دی، اصلا قانون ماتونکو خراب کړی. هر څوک چې وي راځو خاص موضوع ته د لومړي مرستیال او د ولسمشر. دا یو څه پیچیده موضوع ده. واولي حقوقدانان دي په دې پوه سي چې لومړی مرستیال او دوهم مرستیال د ولسمشر واکونه نه لري په اساسي قانون کې. ولا عجبه ده، ځواک صاحب تام راته وکتل چې مرستیال دی د ولسمشر او واک نه لري. زما بحث د مرستیال په واکونو نه دی، راځم دلته زما بحث د رئیس جمهور په دې اقداماتو دی چې سرجمهور کیږي کنه. راځم یو څه حوصله وکړه. اوس نو چې واکونه نه لري، ولې نه لري؟ دا مرستیالان ولې واک نه لري په اساسي قانون کې؟ اما لري، څه وخت لري؟ کله که رئیس جمهور مستعفی سو، کله که رئیس جمهور مړ سو، کله که رئیس جمهور عزل سو، او کله که رئیس جمهور په یو صاحب العلاج ناروغي اخته سو د سترې محکمې د تایید پر اساس، نو دی لرې کېږي. پر ځای څوک دی؟ مرستیال دی لومړی. معنا دی هم په ریاست جمهوري کې شریک سره دی. ښه متوجه اوسه. نو چې دی هم شریک دی، دوی په یو کاټ کې راغلي خلک، د دوی دواړو جرایمو ته درېیمه ورسره دی. د افغانستان د اساسي قانون نه 80مه ماده ګوري، د تعلیل دی. دوی درې سره یو وجود جوړوي. د رئیس جمهور او مرستیالان څه شی جوړوي؟ یو وجود جوړوي، یعنی ارګ جوړوي. دوی درې سره که یو ځینې کمبود سي ارګ نه جوړېږي. ولې نه جوړېږي؟ ځکه مقنن داسې جوړ کړی دی چې د لومړي د رئیس جمهور په موجودیت کې مرستیال نه که نه دی واک لري، او که دی ځي خارج ته سفر ته باید واک ورکړي. راځو ستا خبرې هغه ته راځم. اوس نو دا پیښه څنګه راغلل؟ پر دې باید بحث وکړو. زه ستاسې سره موافق یم. امریکایانو پرون دغه معاون اول پرون ډېر ښه سړی و. کله چې 2001 کال کې جنګونه شروع سوه او دی د پیاده نظام یو برخه نو ډېر شریفه سړی و. کله چې کابل ته راورسېد امریکایانو یې تقدیر کاوه. څه پیښه راغله امریکایانو چې دی غواړي په داسې یو بدنامه موضوع کې دی اخته کې. ولې اخته کوي؟ ځکه اوس نو نیت ورته بد سوی دی، نیت بد سوی. زه ورته وایم چې دا د بهرنیانو توطیې دي، که د ډاکټر صاحب اشرف غني، که د ډاکټر صاحب عبدالله او که د نور په وجود کې پیاده کوي، دوی ناخبره دي. ډېر عفو غواړم، لکه زه چې د مرګ نه خبر نه یم، د متحده ایالاتو د وهلو هم څوک خبر نه دی. هغه لحظه یې وایي، ما ته وګوره، هغه لحظه یې وایي چې نور یې په کار نه دی. صحیح. نو بیا د دې په دې بنو راځه وستا یو لنډه دمه لرو. دا مدام دغه چمونه صحیح. د مې وروسته په دې باندې بحث کوو چې نو بیا اصله لوبه څه ده. دلته خبره دا نه ده چې جنرال دوستم ګناه لري که نه لري، جرم صحیح دی که غلط دی، څنګه ده. بیا نو اصله قصه څه ده؟ په
په دې باندې وروسته بحث کوو یوې لنډې دمې نه وروسته.